الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم. تمام محترم و عزت مندو اللہ تعالی مونږ تاسو ته ایمان نعمت را کړی دی الحمدلله. اسلام او د قرآن مجید نعمت را کړی دی الحمدلله. دې سره سره د دین او د ایمان محبت د حضور صلی الله علیه وسلم د الله تعالی او د نیکو خلکو محبت نسبت الله را کړی دی. دا هر نعمت په خپل خپل ځای باندې داسې نعمت دی چې د دې شکر نشي ادا کېدی. که زموږ په زړونو کې د سپو محبت وي، د کونترو محبت وي، موږ څه کولی شو؟ د جایداد او د میخو د غواګانو د ټرانسپورټ او د دې شیزونو محبت وي، بیا به څه الله تعالی موږ تاسو ته د دین محبت را کړی دی. موږ چې راجمع کېږو دا چې کوم قدمونه اخلو دا د الله فضل دی، د الله توفیق دی، د الله کرم دی چې موږ تاسو ته د توفیق نصیب کیږي. یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. دا چې کوم قدمونه موږ اخلو د الله په توفیق سره اخلو. په دې باندې شکر ادا کول زموږ تاسو فریضه ده. د الله تعالی ضابطه ده لئن شکرتم لازیدنکم. تاسو په نعمتونو شکر ادا کو ضرور دی کې به اضافه کوم. حضرت تھانوی رحمت الله علیه فرمایي چې د ایمان باندې د خاتمه طریقه دا تدبیر دا دی چې سړی د هر مانځه نه پس خاتمه بیل ایمان الله نه غواړي چې خدای زما اخیری خاتمه زما اخیری سلګه په ایمان کې. او دویم دا چې په دې موجوده ایمان باندې شکر ادا کی. موجوده ایمان باندې شکر د الله تعالی دستور دی چې کم نعمت باندې شکر ادا کړی شي یقینا دغه د اضافه وعده ده. ایمان د نعمت اضافه وعده د دې لازمی نتیجه بدای چې د اخر خاتمه کې به ایمان نصیب کیږي. دغه شان د دې ټول نعمتونو د شکر په برکت سره ان شاء الله تعالی د نعمتونو کې الله تعالی موږ تاسو ته دوام پیدا کوي او دا نعمتونه موږ تاسو سره همیشه وي او د دې نعمتونو صحیح استعمال توفیق به الله راکړي. نو د نعمت ایمان، نعمت اسلام، نعمت قرآن مجید دا ټول نه اوچت نعمتونه دي. کائنات کې څون معلوم نامعلوم کائنات ته دي کې ټول نه اوچت نعمت دا نعمت دی. د دې په برکت سره دا کائنات قائم دي او په مخ د ځمکې کې یو انسان باندې سپرزونه ده د الله تعالی طرفه، نو دا د ایمان او د اسلام نعمت دی. الله تعالی دې موږ ټول ته د دې توفیق نصیب کړي. نو یو د دې شکر ادا کول په جبه باندې او د دې حقيقي او عملی شکر دا دی چې د دې تقاضو باندې سره ځان پوي کی او دا تقاضي پوره کی. د ایمان او د اسلام تقاضو شعور پیدا کی، احساس پیدا کی او د دې د ادا کولو مزاج جوړ کی. تقوا چې کوم خبره کیږي قران پاک هم تاسو باندې لازمه اتقوا الله او د عقلم تقاضا ده. د محسن شکر ادا کول دا د انسان فطرت دی بلکې د حیوان فطرت دی. ستا په د کور نه یو پیشو ته چې لږ شان د دوه نوړه روټه میلاویږي، تاسو ګورئ کنه غستا بچو سره تا سره لوبي کوي، تا سره ځان مګي. پیشو حیوان دی. دغه د دې شو د لا شعور کې دا خبره پرته ده چې د دې لاس نه ماته روټه میلاویږي. دا محله کې سپې ګرځي، ستاده کور نه دته نیمه روټه سړه میلاویږي، څنګه ستاده کور وفاداری؟ معلومه ده چې دا هر حیوان کې دا جذبه موجود ده. انسان خو اشرف المخلوقات دی، انسان کې خدا جذبه به درجه اتم موجود ده. خپل محسن شکرګزاري، د خپل محسن قدردانی. عظیم محسن زمو الله رب العالمین دی. الله را وجود را کړی دی، الله را د تن بدن را کړی دی، الله را د اندامونه را کړی دی، الله را ګردې را کړی دی، الله را دل او دماغ را کړی دی، الله را
اعصاب را کړی دي. الله پاک موږ تاسو ته ګورس بلډ پریشر مسله نشته دی، شوګر مسله نشته. څومره انسانان داسې دي تاسو یقین وساتئ. زموږ د مرګرو کې دلته کې هم داسې مرګري ناسي چې په کلونو باندې هغه باندې تبه نه دراغلي، په کلونو. تاسو ما ټه احسان دی الله پاک. ما ته معلوم دي څومره مرګري په کلونو باندې هغه باندې تبه نه دراغلي. او روزانه بنیاد باندې او دسماته صحیح کیږي، او وړي کې دسماته له دسماته صحیح کیږي، روزانه بنیاد باندې لوګه لګي، تند لګي، خوب سړی له ورزي. دا خو دې تر دا خو مونږه نعمت هم نه غنو، مونږه نعمت هم نه غنو. دا ټول اندامونه روغ رمټ دي، سترګې صحیح دي، جبه صحیح ده الحمدلله، غوږونه صحیح دي، لاس پې صحیح دي، دا جوړونه صحیح دي. د دې نعمت احساس هم مونږ ته نشته دی. الله تعالی دې موږ ټول شکر گزار کی، الله دې موږ ټول قدردان کی، الله تعالی دې موږ ټول دې نعمتونو ته متوجي کی. دې ته بندگی وای، تقوا هم دې ته ویل کیږي. الله تعالی نعمتونه سړی چې دې د الله تعالی د حکم مطابق استعمال کی، دې ته تقوا ویل کی. فتقوا الله لعلکم تشکرون. تاسو الله نه وریږي چې تاسو شکر گزار شئ. معلومه دا چې شکر گزاري د حقيقي شکر دی، او شکر په جبه باندې هم دی، شکر عمل باندې هم دی، او حقيقي شکر هم د عمل دی. حقيقي شکر هم د عمل دی. کوم ځواني الله را کړی دا، کوم طاقت الله را کړی دا، طاقت او دا ځواني د الله د حکم مطابق استعمال شي، د الله د بندګۍ ذکر کې خرج شي، د الله د دین د سربلندۍ لپاره استعمال شي، د الله تعالی محرمات او ناجایز نه په بچ کېدو کې استعمال شي. دا د دې ځوانۍ شکر دی، دا د دې طاقت او قوت شکر دی، دا د دې یو نعمت شکر دی. او شکر څوک ادا کولی شي؟ د شکر ادا کول یو کوشش دی. انبیاء علیهم السلام او صحابه دا وی ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک. ای الله مونږه څنګه ستاسو عبادت پکارو داسې مونږ نه کړې شو، ستا بندګي څنګه پکارو داسې مونږ نه کړې شو، څنګه ستا معرفت پکارو داسې مونږ حاصل نه کړې شو. دا اوچتې هسته ده. الله تعالی د عبادت کې د قصور اعتراف کوي. زما ستاسو حیثیت دی، زما ستاسو حیثیت دی. حقیقي شکر دا د عزتمندو چې د نعمتونو صحیح استعمال ته مو متوجي شو، دا شعور را بیدار کو. هم دې ته تقوا ویل کیږي، هم دې ته چې د صداقت ویل کیږي، با وفا ژوند دې ته ویل کیږي، با وفا بندگان، وفادار بندگان هم دې ته ویل کیږي چې د الله تعالی طاقتونه عطا فرموده طاقتونه د الله تعالی په اطاعت کې خرج کی، د الله تعالی د نافرمانی نه بچ کی. عزتمندو د دې خبره رټ لګول دي، دا خبره بار بار کول دي، دا خبره باندې ځان پویول دي، دا خبره خپل مرګرو ته، خپل اولاد ته، خپل کشرانو ته کول دي. او دې خبره باندې استقامت الله نه غوښتل دي، او دې باندې د الله نه ایمان غوښتل خدای په دې باندې ماته اخره خاتمه نصیب کی. دا زموږ د بندګۍ زموږ د ژوند چې د مقصود اصلي دی چې کوم الله پاک بیان کړی دی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله پاک فرمایي ما جنات او انسانان محض خپل عبادت دلته کې ليعبدون تفسیر روح المانی کوي ليعرفون. ليعبدون ليعرفون معرفت د پاره چې په جنو خپل رب په جنو، او معرفت سره زمو سجدي شي، معرفت سره زمو استاد عبادتونه شي، معرفت سره او پہچان سره زمو استاد جن شي، معرفت او پہچان سره زمو استاد جن هر خبر شي. سیدنا ابو دردار رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا د خوشاله خبره نه ده چې ستا مال ډیر دی او ستا اولاد ډیر دي، بلکې د خوشاله خبره دا ده چې ستا صفات پیدا شي، تاکي برداشت پیدا شي، غصه کنټرول کی. دا د خوشاله خبره ده او د خیر خبره ده. او ستا علم کې اضافه وشي، د الله تعالی معرفت کې اضافه وشي، دا د خوشاله خبره ده. او ستا عبادت زیات شي، ستا د بندګۍ چې د اعمال زیات شي، دا د خوشاله خبره ده. دا د خوشاله خبره چې ته نعمتونو باندې شکر گزار شي، دا د خوشاله خبره چې ته ګناهونو باندې استغفار وکړې، توبه وباسي. خوشاله خبره دا نه چې ستا جیدات زیات شو، ستا مال زیات شو، ستا اولاد زیات شو، ستا خاندان زیات شو، ستا نامه جامه شو. دا د خوشاله خبره نه ده، ځکه دا یو شیزم په کار نه راځي. که په کار راځي دا صفات په کار راځي. نو زما عزتمندو دې طرف ته متوجه کېدل دي. اول د خپل ځان احتساب کول دي، او دا بالکل مشکل نه ده. سبا دا وی چې دا خو
دا خو د بزرګانو کار دی، دا خو د اوچتو خلکو کار دی. بھائی دا دین چې دی صرف بزرګانو نه دی راغلی، بزرګانو نه، عالمانو نه، اولیاو نه به دا دین زده کوو مونږه. دا خو ټولو دپاره دی. یا ایها الناس، اے خلقو، اعبدوا ربکم، د خپل رب بندګي وکئ. او ټولو ته خطاب دی. یا ایها الاولیاء نه دی، یا ایها الصحابه نه دی، یا ایها العلماء نه دی، یا ایها الناس، اے خلقو. نو بندگی د الله تعالی تعلق، د الله تعالی سره نسبت، د الله معرفت، دا زموږ د ټولو فریضه ده. دا څه مشکل نه ده. مفتی تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم سوزه کې دا خبره فرمایله ده. اسانه طریقه دا ده، سحر شي الله ته متوجه شي، خدای زستا عاجز بنده ما، ستا د پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم د امت یو عاجز مسکین او ګناهګار فرد ما. خدای دې به شمار نعمتونه تا ما ته راکړي دي، زه د دې شکر ادا کوم، شکر نه عاجز ما. خدای دا نوې ورځ دې ما ته را نصیب کا، دا هم ستا عظیم فضل احسان دی. په خیر او عافیت سره زما سحر شو، ما باندې ورځ رڼا شوه. خدای پاک د دې ورځې زما هر قدم، زما هر نفس، زما هر ساعت، زما هر غړي، زما د زړه هر دړکن، زما هر گفت، هر حالت خدای د خپل رضا ذریعہ جوړه کی. خدای ته قبول کی. یا الله د خپل صلاحیت، د خپل تن بدن، د سترګې، د جبه، د زړه، د غوږونه، د لاسونه، دا ټول جون خدای ته حواله کوم. خدای ته حفاظت وکي. وافوض امري الى الله، اے الله زتا ته خپل معاملې حواله کوم، تفویض کوم. ان الله بصیر بالعباد، یا الله ته کتون کې خپل بندگانو را دا خپل معاملې ته حواله کوم. خدای دې حفاظت فرمایي. خدای د دین او د دنیا څه حصہ دې راکړي دا، خدای ته حفاظت فرمایي. ته ورکې برکت واچي. خدای پاک د خپل رضا د پاره او د خپل دین د سربلندۍ د پاره قبول کړي. دا چې په جبه باندې ځان سره سوزل خبره وکړم، دا خبرې هم دغه قسمه خبره تاسو به الله نورم بیا ځل کې واچي. زه خو صرف اشاره کوم. سحر مانځنه پس یا نن سبا خسته وګدي وګدي شپې دي ماشاءالله خو پوره شي، خو سکون سره سره سحر سبا کی تهجد کی توفیق نصیب شي، اذان سره سره پاسي دغه پر سکون وخت کې الله سره لږ شانتي راز او نیاز وکړه. خدای ستا فضل لجتا ماته د تن بدن را کړې ده، انساني جسد را کړې ده، دین دی را کړې ده، ایمان دی را کړې ده، د خپل ذات علی طلب دی را کړې ده. ستا چې زه یادوم خدا طلب دی ستا کنه، دا ستا فضل له خدای پاک چې څومره نعمتونه در کړې دي، ونه شکر ادا کوم، شکر گزار ما. خدای پاک دا نن نه ورځ چې درا ک نوې ورځ، دا زما د جن نوې ورځ ده، دا اولی او اخیری ورځ ده. اولنې ورځ ده، نوې ورځ ده، او دا اخیری بل داسې ورځ ما په جن کې بنه راځي چې سباین واخو بل ورځ شو کنه، بل ورځ شو. دا نن ورځ په نننی نعمتونو سره دا زما جن کې بیا نه راځي. خدای د دې جن زما د دې ورځې هر لمحه، هر ساعت، هر قدم، هر ملاقات، د زړه هر دلکن، هر خیال، هر سوچ، هر فکر خدای د خپل رضا ذریعہ جوړ کړي. خدای ته قبول کړي. او دې کې داوم الله ته درخواست او عرض وکا، عاجزه سره مینت وکړه. کومه ګناه کې سره بار بار مبتلا کیږي، خدا نه خواسته یو کوتاهی او عیب کو فرض کې کوتاهی شي، حقوق الله حقوق العباد کوتاهی هغه پیش کا. خدای زما سترګې حفاظت فرمایي، خدای زما د جبهه حفاظت فرمایي، یا الله زما د زړه حفاظت فرمایي، خدای زما د غوږونو حفاظت فرمایي، یا زما د لاسونو حفاظت فرمایي، یا الله زما د والدینو حفاظت فرمایي، زما د رونو خويندو حفاظت فرمایي، یا الله زما د اولاد حفاظت فرمایي. سمه چې دایره وسیکه ان شاء الله دغه رشتو به حق مده کیږي، او ستا په ذمہ دغه رشتو دغه ماتحت دغه کشرانو چې کوم حقوق دي دغه اداګي به کیږي، او په دې ذریعہ به د الله رضا نصیب کیږي. حضرت فرمایي مفتی تقی عثماني صاحب دامت برکاتو فرمایي ډیر آسان نسخه ده، سحر دا کارو کا، او بیا د ورځې چې ده د دې برکت سره بتاته ان شاء الله په احتیاط سره د قدم وشتلو توفیق الله درکړي. احتیاط سره قدم وچت کا، نظر حفاظت کی، د جبهه حفاظت کی، هنا ناسته پاسته کی، ملاقات کی، میل میلاب کی، خود به خود بتاته احساس کیږي. ځکه تاسو سحر الله ته راز او نیاز کړی دی،
الله ته د خپل معامله حواله کړي، تفویض دي کړي، تفویض. او د شپې چې کلو د کېږي بس یو 2-3 منټه الله ته متوجه شه چې کوم خیر کارونه ته نصیب شوي دي، الحمدلله رب العالمین، خدای دا ستا فضل او کوم کوتاهی شوي ده، کمې شوي ده، تا ستا رینج کې راځي، دماغ دغه در رانیسي چې دا کوتاهی شوي ده، هغې من استغفار وکړه، خدای زه معافي غواړم، ما ته معافي وکړي، خدای آینده مې حفاظت وفرمایي. 2-3 منټه کې، سهار 2-3 منټه ده او ماښام 2-3 منټه ده. دا د ژوند چې دی روح صحیح کول دي، د ژوند روح صحیح کول دي. الله دې موږ ټولو ته توفیق نصیب کړي. یوه خبره شو. دویمه خبره، زمونږ استاد محترم حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمت الله علیه دا دارالعلوم کراچۍ شیخ الحدیث تقریبا 25-30 ساله پورې بخاري شریف پڑھاو کړی دی. د حضرت عارفی رحمت الله علیه دا مرید او خلیفه هم دی. و یو ځل ما حضرت ته عرض وکړ چې حضرت زما بدعملي نحوست داسې دی چې ما نه فلانکې کارو شو. وایي ما ته حضرت وویل چې بدعملي نحوست څه معنی، شامت اعمال څه معنی؟ د مسلمان بدعملي او شامت اعمال او بدنصیبي کېدی شي؟ مسلمان سره خو ایمان دی او د ګناهونو د معافی دپاره ورسره استغفار دی. بل فرض که تا نه کوتاهي شوي، تا نه ګناه شوي، استغفار وکړه، بس نحوست ختم شو، شامت عمل ختم شو. بیا شامت عمل ولې یادې؟ بدنصیبي ولې یادې؟ مسلمان دپاره بدنصیبي کوم ځای نه ده چې د استغفار وکړو، د توبه وکړه، نو دی خو د الله د رحمت لاندې راغو. بدنصیبي کوم ځای ده؟ او ما ته وفرمایه توبه وباسه، دې ټکي نه هم توبه وباسه، زه بدنصیبه یم. بدنصیبه ولې؟ تا ته الله ایمان درکړی دی، تا ته الله د نیکو عملو توفیق درکړی دی، او تا ته چې کومه ګناه خطا یاده شي، انسانان یو، موږ پیغمبران خو نه یو، صحابه نه یو، فرشتې نه یو، یو ګناه خطا ته یاده شوه نو چاته وایه ما بس زړه کې من استغفار وایه، خپېمانه شه، خدای توبه وباسمه، زه کمزوری یم، خدای ما ته معافي وکړي، بس خلاص. بدنصیبي کوم دی نه راغله. دا ټکي چې ما وویل داسې حوصله ما ته میلو شوه چې مونږ وایو که نه، مونږ بعض وخت خپل ځان زه به ډېر بدنصیب یم، ډېر بدقسمته یم، ډېر منحوس یم، ډېر سپېری یم. العیاذ بالله. ولې سپېری؟ ته ولې منحوس یې؟ ته ولې بدنصیب یې؟ تاله الله دین درکړی، تاله الله ایمان درکړی دی، پاتې ګناه شوه نو ګناه علاج خو تا سره شته که نه؟ د ګناه تریاق خو تا سره شته که نه؟ استغفار ووایه، ختم. د دې خبرې هم تذکره چا سره مه کوه زه ګناهګار یم، دا تذکره مناسب نه ده، ځکه چې تا باندې خو الله پرده اچولې ده، چا ته خو پته نشته ګناهګار یې، ته ځان نه پرده اوچتې زه ګناهګار یم. دا ته څه کې؟ دا زموږ د معاشرې د عاجزه او د تواضع کلمه ده، زه ډېر ګناهګار یم. یا خدای پاکه ته ما ته خو ستا ګناه پته نشته، ته ولې دا خبره کې زه ګناهګار یم؟ دا خبره الله پاک ته وکړه. ګوټ کې کېنه جومات کې، والله خدای ګناهګار یم، زه ډېر زیات عاجز یم، ډېر زیات فلا یم څه چې وایې ځان ته ووایه. خلکو ته ولې وایې خدای بنده؟ نو حضرت ما ته وفرمایه چې ته بدنصیبه نه، ته خوش نصیبه، ته بدقسمته نه، ته ښایسته قسمت والی، تا سره استغفار دی، تا سره ایمان، اول ایمان دی، بیا استغفار دی، ته الله ته سجده ولګوله. د سجده لګول د خود سعادت خبره ده، دا خود رحمت خبره ده، دا خود عظیم الشان خیر دی، دا شر خو نه دی. ځان ته ولې بدنصیبه وې؟ ما ته دې ټکي نه ډېره حوصله میلو شوه چې بېشکه مونږ کوتاهي کوو، مونږ کوتاهي کېږي، مونږ عاجز یو، ډېر خطا کوتاهی مونږ نه لوړه جوره غفلت کېږي، خو د دې اظهار نه دی پکار. که دا احساس هم تا ته وشي فوراً استغفار وکړه، بس خلاص. بیا دا خبره پرېږده. زموږ څونه ملګري داسې دي چې هغه دا خبره به زخم سټي، ما دا غلطي شوې ده، ما نه دا غلطي شوې ده، ما دا کار کړی دی، وایي دا ولې دا دې کار کې ولې سوچ ولې مشغولې؟ دا خو د شیطان هغه لنګر دی، لنګر ته واچولی رئیسارې کې، ته بره خیجې او بره خطو کې تا ته رئیسار کې چې تا خو دا کړي دي، ګوره تا دا کړي دي، تا دا کړي، تا دا غلاګانې کړي دي، دا کنځل دي خلکو، جګړې دي کلي خلکو. په دې باندې استغفار ووایه، ځان خلاص کړې. که نه دا تا رئیسارۍ او دا تا نور مرستو کوي، او دا د مایوسۍ خبره ده. مایوسي به نه پیدا کړي زړه کې، بلکې الله تعالی نه به امید لري، الله تعالی نه به غټ امیدونه ساتي. الله دې وایي الله ټول
ټول کائنات خالق او مالک دی، نو هغه نه به ته وړو کې امید ساتي. ته به د بادشاه نه ګوړه غواړې، پیاز به غواړې. ها بھائی، ته بادشاه سره ستا ملاقات وشي نو ته ورسوې چې یاره ګوړه راکړه. پخوا خو به دا خو نن سبا ګوړه هم ګرانه ده. پخوا به دا کور کې ګوړه وکړ، د ماشومان وږي به شو، بې لږه ګوړه راکړه، ګوړه سره روټۍ. نن سبا ګوړه هم ګرانه ده. نو تاسو الله بادشاه سره ملاقات ته ګوړه غواړي، وی غټ نعمت غواړه، غټ نعمت غواړه. زموږ حضرت رحمت الله علیه فرمایل چې بھئی الله نه بادشاہت غواړه، بادشاہت، او راضی اوسه په چټنای روټای باندې. غټ نعمت غواړه، اوچت نعمت غواړه، او سي درته چې درکړي دی باغې باندې راضی اوسه. د دې نتیجه به سي د بندګۍ او تقاضا ته پوره کا. او دویمه رضا بالقضاء تا ته نصیب شو، ته په خپل فیصله باندې راضي، د الله فیصله باندې راضي، دغه عبادت هم شو او د بندګۍ او تقاضا هم پوره شو، او تا ته به الله درم کی. د الله دربار کې څه کمی خو نشته. نو به دویمه خبره ده چې خپل ګناه باندې سره استغفار وکړي، او ګناه خامخا به یادېږي. نو که ګناه یاد شي نو د هغې علاج اظهار نه دی، خلکو ته ویل نه دي، په زړه زړه کې استغفار دی، ندامت دی. که زړه ته د اطمینان نه کېږي 2 رکعاته صلات توبه وکړه، او الله ته ښه اطمینان سره په زړه تش کا، عاجزي وکړه، او بس بیا به ګناه نه یادې. غیر اختیاري ګناه یاد شي، هغې باندې سره استغفار وي، بیا خپل کار ته متوجه شه. مونځ کې نو مونځ ته متوجه شه، تلاوت کې تلاوت ته متوجه شه، مطالعه کې مطالعه ته متوجه شه. بیا احساس کېږي، بیا یادېږي، بس استغفار وایه، او نور هغې باندې به نور مخکې نه ځي چې دا ولې شوې ده، دا کار ما ولې کړی دی، دې طرف ته ولې تلم زه، ما دا رابطه ولې کړې ده. دی باندې وخت مضایع کوه. مونږ او تاسو الله تعالی خپل یاد لپاره پیدا کړي او د ګناه یادولو لپاره نه پیدا کړي. الله تعالی خپل ذات لپاره پیدا کړي چې الله یاد کو، د ګناه یادول لپاره نه پیدا کړي. ګناه بنه یادې. دوه خبرې شوي، سحر الله سره معاهده، او د ورځې احتیاط سره قدم وشدول، د شپې استغفار، او د سابقه گناهونو په نتیجه کې فورن استغفار او توبه، او دغه اظهار نزان ساتل. لا يحب الله الجهر بالسوء، الله تعالی د برای اظهار نه خوښي. او زما عزتمندو، عملی ژوند کې د کوتاهونو نزان ساتل، عملی ژوند کې د ګناهونو نزان ساتل، فرض واجب سره سره د ګناه نزان ساتل، خاص طور باندې د سترګو حفاظت کول، د جبه حفاظت کول، او د زړه حفاظت کول. دا 3 اندامونه به طور خاص بچ کول، بار بار بچ کول، بار بار بچ کول. یو طالب ورته ویل چې تا تر کوم پورې به دا بچ کو، دلته بریک لګوال، ته بریک لګوال، ته بریک لګوال، ته کوم پورې به دا بریک لګو یار. مر وعبد ربک حتی یاتیک الیقین. الله پاک فرمایي د الله بندګي وکړه تر څو پر تعالی مرګ نه راغله. یقین، مرګ ته یقین ویلې شوی دی. خو شروع کې مجاهدای بیا الله پاک آسان کی، چې کله جیازو چتیږي ډیره غټه خرچه کوي، خو چې کله اوچت شي بیا دغه خرچه نه وي. شروع کې مجاهدای بیا الله تعالی مدد شامل حالي. الله وعده ده ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم. الله پاک فرمایي تاسو د الله د دین مدد کوئ، یقینا الله بس تاسو مدد کوي او تاسو قدمونه به مضبوطي. نو شروع کې مجاهدای بیا الله پاک آسان کی. سترګو حفاظت وي، سترګو غلط استعمال نه ځان وساتو، او د میډیا غلط استعمال نه ځان وساتو، ټچ موبایل او د فیسبوک وغیرہ وغیرہ چې کوم شیزونه دي دین زیات ځان محتاط وساتو. که سړی دا شیزونه هم کوي، ذکر هم کوي، تلاوت هم کوي، نیک مجلس ته هم راځي او موبایل نه پرېږدي، نو زما عزتمندو محترمو دا ترقي نشي کېدی. بېشک دته به ندامت وي، استغفار به دی کوي، ترقي نشي کېدی. دا ټچ موبایل یا سر بل ضرورت د پر بس استعمال کی، فون کې چا سره رابطه کې، واتس اپ باندې رابطه کې، بس خلاص دی باندې وزن نه مشغوله. کتاب ګوري، کتاب راواله، کتاب وګوره، واتس اپ دغه کې کتاب ګوري، هغه کې سړی گمراه کیږي. یو نه دوه نه بے شمار مخلوق په گمراه شو.
نو به د موبایل نه ځان وساتو، د موبایل استعمال نه ځان وساتو. دا اخباري رپورټ وي یورپی ممالکو کې مغربي ممالکو کې ضابطه ده 18 سال نه مخکې موبایل اجازت نشته قانوني. زموږ معاشره کې خو ماشوم چې بجړا شي نو په موبایل کې لاري، ماشوم بجړا شي نو په موبایل کې لاري. میټرک فیل، میډل فیل، میټرک فیل، اف ای بی کې ال راونډر انا څنګه به پاس کیږي؟ انا څنګه کولای نشي؟ په فیسونو باندې حالونه فیسونو باندې خرڅيږي، لکونو روپیا ورګي نقل ځکه چې مطالعه نشته، سټډي نشته، تیاری نشته، د سکولونو دغه حال نه همدا څه ده کنه، همدغه شان یونیورسيټي ولا کسان هم ناس دي، همدغه کیسې دي. عزت مند محترمو، د دینم نقصان دی، د دنیا هم نقصان دی، د دینم نقصان دی، د آخرت هم نقصان دی، الله دې مو ساتي، د دنیا هم نقصان دی. د مور پلار سره ناستې وخني، خپل رونو سره ناستې وخني، بعض وخت محله کې مړې شوي یقین وساته او هغه خپل دنیا کې لګیای. خلک بعض وخت قبرستان کې کسان کم وي، قبر کنستو والا، او بعض وخت مرګي لاړ شي الکه قبرستان قبر ته ډډه لګولې فیسبوک کوي، او الکه قبر کنستو والا سوکني. الله تعالی دې حفاظت فرمایي. نو باید د سوشل میډیا غلط استعمال نه ځان وساتو. سوشل میډیا ته 3 طلاق ورکو، 3 طلاق مغلظ، یعنی غلط استعمال بس جائز استعمال، ضرورت استعمال وی بس خلاص. او دا چا سره وی کنه ګوتی خارختيږي، دا مجاهده غوړي، الله سره تعلق وي، ذکر اهتمام وي، تلاوت اهتمام وي، د قبر خد فکری بیا دا ګوتی کنټرول کیږي او نه ګوتو کې خارخي. ماته مرګرم دلته کې راتلو وي دومره ما سره دا احساسي چې مانځل لاړ شم او راشم فورن وګورم چې سل شوی دی، سهار چې را پاسم فورن وګورم چې سل شوی دی، ملک سل شوی دی، یار دوست سکی سخت نوې خبر، تازه ترین، تیز ترین او تازه ترین. الله دې حفاظت فرمایي. تیز ترین تازه ترین دې کې د سوزي، الله دې حفاظت فرمایي. نو به سوشل میډیا غلط استعمال نه ځانو ساتو. سوشل میډیا اوس خورن سبا صورتحال دا چې په دې باندې خبر وګوي، هم په دې باندې خبره د نوجوان د لاس نه، د مسلمان د لاس نه موبایل والا ان شاء الله ولا جوړیږي. ایو مرګري وای چې دا قوم خاص کر دا بیلټ په آیس باندې او په موبایل باندې تباہ کوي، آیس باندې او موبایل باندې. دغه چې کم کس موبایل ته کارو ویلو هغه نه د دین دی نه د دنیا دی، نه د مور پلار دی نه د یار دوست دی، نه د خې دی نه د بد دی، نه د مانزه دی او نه د خوب دی. او آیس خو الله دې حفاظت فرمایي، الله دې مستاسو حفاظت فرمایي. نو به د سترګو حفاظت وي. دا زموږ د مجمع بار د دې خبرې تذکره کیږي ځکه چې موږ د دې خبرې زیات ضرورت محسوسو. خپل هم دا صرف تاسو ته خبر نه ده، زه هم محتاج یم، اول زه محتاج یم. الله دې موږ ټول ته حفاظت نصیب کړي. بیا زموږ د مرګري یاران دوستان، زموږ اولاد، زموږ رشتہ داران، حقداران ټول مت محتاج دي. سترګې حفاظت وي او د جبه حفاظت. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. کومه خبر چې کې تیار نگران ناس ته لیک ریکارډ جوړیږي. مفتی تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم فرمایل چې کومه خبره کې د سوچ سره وکړه چې دا به عدالت کې ثابتوم، کارابانه چا داوو کې چې د عدالت کې ثابت کړی شم. دا څه کړه خبره پکار ده، ګول مول خبره او وهمي خبره او د وای خبره، د خلکو خبره نه، مستند خبره. خلکو دا ویل، چا ویل نه، چا ویل، خلک وی چا ویل. یار د پروپاګاندا بنیاد هم دا دی، د خلکو وی مونږ نقل کو. کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دی یو سړی د دروغجن کېدو د باره د یو خبره کافی ده چې کومه خبره ووري بس هغه نقل کوي، مخکې کومه خبره ووري نقل کوي. د کله یو خبره صحیح وي نو دویمه به دروغ. د جبه حفاظت وي،
تهمت نه، غیبت نه، دروغ نه او فضلګویا نه او د کنزلو نه او د خیرو نه ځان وساتو. دا کبیره ګناهونه دي، الله دې حفاظت فرمایي. امام غزالی رحمت الله فرمایي 60 ګناهونه دي د جبې، 60 کبیره ګناهونه. او د زړه حفاظت به ځکه غلط سلط خیالات، غلط سلط جذبات، غلط وساوس، ماضی ګناهونه، د مستقبل فکرونه، د مستقبل ګناهونه، فرضي ګناهونو کې مشغولتیا، فرضي تور باندې خپل زړه تباہ کوي. د زړه څومره صلاحیت دی، زبردست زړه دی خو ژوند دی کنه، خو زړه نه خو بس ژوند ختم شو. الله دې مو ساتي د هارت اٹیک څه شی دی؟ هارت اٹیک هم دا نه چې د کار پری زړه ودرېږي بس انسان مړ شو. الله دې مو ساتي. دا زبردست عظیم شان نعمت چې دی دا په خرافاتو کې، په فضولیاتو کې او په ګناهونو کې مبتلا کول، دا څومره غټه د خسارې خبره ده. خو د ما عزتمندو دا احساس په معله بیداریږي چې د الله معرفت وي، د الله تعلق وي، او د الله تعلق او معرفت به نصیب کیږي ذکر سره، نیک مجلس سره. د ذکر مزاج وي نو دا کسی به ان شاء الله حضرت به نه راځي. حضرت حاجی امداد الله صاحب رحمت الله علیه چا عرض کو چې حضرت زما زړه کې ګنده ګنده خیالات او ګنده ګنده سوچونه راځي، نو حضرت وته فرمایي بچیا چې کومه کوټه کې تیار وي هغه تیار کوټه کې بیا لړمانان، ماران، کرډي، کربوړي راځي. د دې علاج دا د چرناو کا د دې کمره کې چرنا شي نو کرډي بم تختی او سره مې کربوړي بم تختی، حشرات به تختی، کمر به صفا شي. زړه کې تیار ده، الله په یاد باندې بدادي کې نور او دې کې رڼا پیدا کیږي. الله یاد ته متوجه شه ان شاء الله تعالی زړه به پاک شي. بیا به ګنده خیال نه راځي، بیا به خسته خیالات راځي، د جنت خیالات به راځي، د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم خیالات به راځي، او د آخرت خیالات به راځي، د نیکه خیالات به راځي، د الله تعالی د متوجه کېدو خیالات به راځي. او غافل زړه نو چې کوم پټي باندې مهنت نه کیږي نو هغه کې کرانی، هغه کې چې فضل چې بوټي وي او هغه کې فضل کې کرانو او زنګلو کې بیا ماران او لړمانان هم پیدا شي. او چې کوم پټي باندې کوم باغ باندې مهنت کی غلطه ګلونه وي، الته میوي وي، الته سره خوشاله وي، او خار بازار نه ملته خلک راځي الله چمن کې کېنم ځکه مهنت به کیږي کنه. حضور باندې چې کله مهنت کیږي ان شاء الله باغ او بهاري دا به ګل گلزاري دي کې به الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیت الله شریف، د قران شریف، د الله تعالی د مبارک او پاکیزه او احکامات او رڼا وي ان شاء الله، بصیرت به ان شاء الله. د زړه حفاظت ګنده سوچونو نه، ګنده خیالاتو نه، ناجایز محبتونو نه، حسد نه، بغض نه، کینې نه، ریا نه، بدګمانۍ نه، دا زما عزتمند محترم کبیره کبیره ګناهونه دي. او دا یو ګناه چې دی د ټول دین او د ټول اعمالو ضایع کېدو دپاره کافي وي. الله دې مو ساتي. ان الحسد یاکل الحسنات ایاکم والحسد، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب او کما قال علیه الصلاۃ والسلام. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حسد دا نیکی داسې خوري او ختمي څنګه چې اور اوچ لرګي ختمي. حسد دا شان د بغض او کینه او دا شان د بدګماني او دغه شانته کبر او دغه شانته ریا او دغه شانته ځان ته لوی ویل، ځان لوی ګڼل، کبر کول، دا ټول ګناهونه زما عزتمندو دا کبیره ګناهونه دي. او دا به هم په دې طریقه سره دین ځان ساتي چې ذکر اهتمام وي، د نیک ماحول اهتمام وي، او د کوم اعمال او د کوم احکامات مذاکره کیږي هغه ته متوجي شي. یکدم خو یو کارم نه کیږي، په مزه مزه یو کار ته متوجي شو، تدریجا یو کار هغه په سروالو. د خپل اصلاح فکر وي، د ګناهونو نه ځان ساتل، دا درېمه خبره ده. اوله خبره د ژوند ترتیب برابر کو، الله سره راز او نیاز کو، معاهده کو، سحر معاهده کو، ترتیب باندې ورځ تیر کو، د شپې استغفار وکړو، او خپل ګناهونو په بنیاد باندې مایوس نشو، ناامید نشو، او زمای عزتمند د ګناهونو نه ځان وساتو. څلورمه خبره دا ده چې د خپل اولاد د اصلاح فکر وکړو، د خپل کشرانو د اصلاح فکر وکړو. قو انفسکم واهلیکم نارا، حکم دی تاسو خپل ځانم بچ کئ، خپل اولادم بچ کئ. حضرت عارفی رحمت الله علیه فرمایي چې د طریقه دا ده چې کله ته
یو خبره کول غواړي، کور والا ته خبره کول غواړي، کشر ته خبره کول غواړي، شاګرد ته خبره کول غواړي، اولاد ته خبره کول غواړي، نو الله ته متوجه شه چې خدای پاکه تا مالا تن بدن را کړی دی، تا مالا ایمان را کړی دی، تا ما ته خپل محبت او معرفت نصیب کړی دی، او تا مالا د اولاد نعمت هم را کړی دی، تا مالا کشران هم را کړی دي، او د دې د تربیت ذمہ داری دې ما باندې اچولې ده. خدای پاکه مالا طریقه نه راځي، زه په خبر نه پوهېږم کم ځای نه شروع کوم او څنګه خبر وکړم. یا الله ته ما ته خبره نصیب کی، ما ته چل وښیې او زما د خبره کې اثر واچې، او زما زړه او زما د کشرانو زړه خدای خپل ذات ته متوجه کی. خدای ما زما حفاظت وفرمایي، زما د کشرانو حفاظت وفرمایي، او بیا سړی خبر وکړي. حضرت فرمایي چې دا تیر به هدف نسخه ده، په دې طریقې سره خبره کیږي، بار بار کیږي، ان شاء الله یقینا دا به اثر پیدا کوي، او یقینا انقلاب به راځي، او یقینا ستا او ستا د کشرانو د زړونو به الله ته متوجه کیږي. الله تعالی دې ټولو ته د همت او توفیق نصیب کړي. زما عزتمند محترمو، دې خبرو د پاره ضروری ده چې زما او ستا الله سره تعلق وي، د ذکر په ذریعه سره، تلاوت قرآن پاک په ذریعه سره، او د دعا په ذریعه سره. د ذکر اهتمام وي، د خپل سہولت او فرصت مطابق د ذکر اهتمام وي، او د قرآن پاک تلاوت وي، صحیح تلفظ سره تلاوت. کم حافظان صاحبان وي هغه صحیح تلفظ سره تلاوت مزاج جوړ کی، او چې کوم غیر حافظان مرګري هغه هم د قرآن پاک د تصحیح لپاره وخت وباسي. د صحیح قرآن پاک ویل دا فرض دی وای، ځکه چې مونږ فرض دی، او مونږ یو اهم فرض چې دی هغه تلاوت دی، تلاوت قرآن پاک. دومره تلاوت د کول په هر مسلمان باندې فرض دی چې هغه باندې د مونږ شي. نو صحیح تلفظ سره زمونږ سوره فاتحه، زمونږ اخیری سورتونه، زمونږ سوره اخلاص، زمونږ التحیات، زمونږ اللهم انا، دا صحیح تلفظ سره وي. نو صحیح تلفظ سره د تلاوت اهتمام. او درېمه خبره د دعا اهتمام، د دعا اهتمام، د کېدو وخت دعا اهتمام وشي، تهجد وخت د دعا اهتمام وشي. نن سبا تهجد ډېر آسان دي، ډېر آسان دي، تقریبا 20 منټه کم شپږ باندې تقریبا ځان کیږي، 15 یا 20 کمی، او په کم و بجې ماخستن مونځ وي. خو که دغه نه، نو کم از کم د کېدو وخت یو 2-3 منټه الله ته متوجه شي، سړی الله پاک نه خیر او عافیت غواړي، د خپل ګناهونو معافي غواړي، د غفلتونو معافي غواړي، او چې کومه ګناه خطا کې مبتلا وي نو به طور خاص الله ته پیش کی چې خدای پاک په دې باندې پوهیږم چې دا ګناه ده، دا خطا ده، دا نقصان او د خسارې خبره ده، خدای ما کې همت نشته، خدای ما له همت راکړي، حوصله راکړي، توفیق راکړي. دا ټکي بار بار سره الله ته پیش کی، دې کې وتا ته تسلی او حوصله ملاويږي، او ان شاء الله تعالی دا مقصد به حاصلېږي. الله تعالی دې ټولو ته دې توفیق نصیب کړي، او الله دې متاسو راضي شي. 2 تسبیحات ذکر مونږ کو، باقی تسبیحات چې ده خپل سہولت فرصت مطابق چې ده هغه پورا کړي. لا اله الا الله سلزل ویل دي، لا اله الا الله کلمه توحید ده، دا کلمه اخلاص ده، او دا کلمه اساس ده، د اسلام بنیاد ده، دا توحید بنیاد ده. دا دې برکت سره کفر معاف کیږي، شرک معاف کیږي چې د اخلاص سره څوک وي. نو موږ تاسو ذکر کوو، دا وسیله به الله ته پیش کوو چې خدای پاک د دې کلمې په برکت او په وسیله خدای زما باطن او ظاهر خدای د هر غیر الله نه پاک، زما د زړه نه هر قسمه وساوس، خیالات، حسد او بغضونه، ناجایز جذبات خدای لري کی، او زما زړه ته خپل توحید، خپل معرفت، محبت نصیب کی. په کوم ګناه کې سره مبتلا به طور خاص هغه په نشانه کی چې خدای د کلمې په وسیله باندې، خدای د کلمې په خاطر باندې زما دا ګناه، زما دا مشکل، زما دا مصیبت، زما دا بیماری، زما دا ټینشن، زما دا ډیپریشن، زما دا مسله خدای د دې کلمې په برکت سره حل کی. دا چې دی دا مستقل حکم دی، نیک عمل الله ته وسیله کول. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، الله ته وسیله پیش کړي، دا نیک عمل وسیله کول دي. دې برکت سره ان شاء الله توجه برابرای، او دې برکت سره ان شاء الله انقلاب راځي، د زړه دنیا به بدلیږي ان شاء الله. خو د دې خبر اهتمام کول دي چې دا تسلسل سره یو ظلم د الله نامه خستل انقلاب د پاره کافی ده. خو موږ ته حکم دی کنه چې تر مرګ پورې به الله یادې، نو تسلسل که چېرته ستړی ستومانه کار جون زیاتی، نو خیر دی درې ځل دا تسبیحات وکړه، درې ځل خو ویلې شي کنه، 3 ځل حاضری ولګي.
الله تعالی دې موږ ټول ته توفیق نصیب کړي. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله